چې آیا یو سړی په روژه کې د ورځې د خپلې بیبي سره جما وکړي روژه ماتیږي او که نه ماتیږي، او که ماته شي کفاره پې لازمیږي او که نه لازمیږي. هغې له وضاحت کوو. په روژه کې د خپلې بیبي سره چې ستا په نکاح کې د ګورې پردی نښه ده، یو قید ورسره م یاد ساتی، د خپلې بیبي سره د ورځې چې سار صبح صادق وختو بونګه ووالی شو بانګ وویلی شو، د هغې نه واله د ماښام د نور پرېوتو پورې لکه نن سبا چې اذان وکړی شو د دې پورې به د خپلې بیبي سره نه یو ځای کېږي. دا یو ځای کېدل داسې چې جما ورسره وکړي، یو هسې کمره کې کېناسته دي، هسې مسله نه. جما کول ورسره حرام دي په روژه کې د ورځې بالفرض والتقدیر بالفرض والمحال. یو سړی دی په روژه کې د ورځې د خپلې بیبي سره جما وکړه. جما دې ته ویلی کېږي چې ادخال فرجین فی فرجینی، چې توارت د خشفې راغلی یعنی ادخال شوی دخول شوی، دغه بسی دای ته به جما ویلی کېږي. که جما وشو په رمضان کې د ورځې نو د دغې سړي روژه ماته ده، روژه فاسده ده، روژه به قضا نیسي. دا یوه. اوس د ده چې دا کومه روژه ماته کړه نو اوس به دې پسې خوراک څښاک کولی شي که نه؟ روژه خو یې ماته کړې ده نو خوراک څښاک په نه کوي، دا د روژې احترام دی. څنګه چې نور خلک ګرځي دغسې به دې ګرځي، لیکن روژه به قضا هم راوړي، استغفار به هم کوي، توبه به وباسي، بیا به داسې نه کوي. او د دغې نه وروسته به چې اختر تیر شي 2 میاشتې مسلسل روژې به نیسي، 2 میاشتې مسلسل روژې به نیسي، او یو روژه به قضا راوړي، 61 روژې شوي، 61 روژې به نیسي. که چېرته داسې سړی دی چې په داسې بیماری کې مبتلا دی چې دی دا روژې نشي نیولی، ګوره یو داسې سړی یادوم هسې په نښو تاسو نه چې خاص دا په نښه شي، فرمان دی د مثال په طور داسې دا کار وکړو، دی وایي چې زه به اوس مسکینانو له ډوډۍ ورکوم، نه ډوډۍ به نه ورکړي، 2 میاشتې روژې به نیسي. یا امیر صاحب دی او غیره وغیره دا نور ځوانان ناست دي، دوی چې دی د ورځې جما وکړه نو بیا به 2 میاشتې مسلسل روژې نیسي، د کفاره د یو روژه به قضا راوړي. اوس داسې سړی دی چې هغه د 8 روژې چې دی نو پس ارزونو باندې نیولي دي چې دی نو نورې نشي نیوی، دی به څه چل کوي، 80 مسکینانو له به 2 ټیمه خوراک ورکوي، 80 مسکینانو له به 2 ټیمه خوراک ورکوي. بس که په یو ځای ورکې کار څنګه، خو 80 مسکینانو ته به 2 ټیمه خوراک ورکوي، سهار او ماښام. که دغه نشي کولی نو بیا به داسې کار کوي چې 80 مسکینانو له به صدقه فطر ورکوي. صدقه فطر دا سرسایه چې ورته موږ وایو، نو دا به 80 کسانو له ورکړي چې د خوراک څه موقع میلاو نشي چې په هغه کې ورله، او یا داسې کسان نه میلاویږي په یو ځای باندې، نو داسې کار دی وکړي چې 80 کسانو له دی د یو کس له د یو سرسایه روپۍ ورکړي، نو 80 سرسایه دی ورکړي 80 کسانو، په دې به کفاره ادا شي. او نور پاتې شو دا مسله چې په رمضان کې د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل، نو د شپې یو ځای کېدل د خپلې بیبي سره بالکل جایز دي د سهار د روژې د بندولو پورې. بعضې دا اشکال پکې کوي چې آیا د شپې میلاوېدی شي که نه شي، نو الله وایي دا شپه ما ستاسو دپاره څه کړې ده، دا ما پیدا کړې د دې پردې دپاره او د آرام دپاره، نو هر څه په دې کې کولی شي. خوراک څښاک چې پکې څنګه جایز دی چې پکې جما جایز ده، لیکن په پردو پسې به نه ګرځئ. او د ورځې به دې ته لږه پرهیز وکړي، څنګه چې خوراک څښاک باندې دغسې جما باندې ده، دا کله د شرب او د جما نه پرهیز دی، بس دغې ته روژه ویلی کېږي. پاتې شوه چې مثال په طور د ورځې کمرې ته تلو، نو د ورځې کمرې ته هغه سړی تلی شي چې هغه په ځان کنټرول ساتلی شي. مثال په طور وبوالو مشران دي، باباګان دي، نو اوس کو بابا لاړ شي نو خیر دی، بابا لاړ شي کمره کې ځان له اوده شي غرمې نو خیر دی اوده دي شي، څه مسله نشته. لیکن هلکان د دې وجې دا مولیان منع کوي چې دوی بیا په ځان کنټرول نشي ساتلی، چې کنټرول نشي ساتلی د سره دې کمرې ته نه ځي، چې په خپله کمرې ته ځي جو ښځه دي وباسي، هسې نه چې بیا ته یوې میاشته ته ټینګې نه، یوې ورځې ته روژې ټینګې نه، نو بیا به 80 ورځې به څه ونیسي. نو دغه د روژه کې د جما کولو مسله بس دی.